الحاصل بالاستدلال دې ته اشاره وه چې استدلال ته علم نسبت دا نسبت ته موقوف علیه ده یعنی علم چې په خبر د حضور مبارک حاصلېږي دغه علم استدلالي ده یعنی دا دلیل ته نسبت ته موقوف علیه ده د دلیل باندې موقوف ده دا څنګه چې خالی منصوب علیه ده ای الحاصل بالاستدلال دې ته اشاره وکړه علم به په استدلال حاصلې یعنی خبر سره به عمل د دلیل خبر او حدیث سره به عمل د استدلال کې هغه نه به دلیل جوړه په شان د دلیل د مجتهد بیا به پس ته علم یقیني تر رسي اوس اعتراض ده چې بیا خدای علم په دلیل ثابت ده دا خو علم په حدیث نشه ثابت بیا خو خبر رسول نشه مفید دی یقین دلیل مفید دی یقین دا خو خلف ده جواب دا چې نه دلیل بالخبر ده کړ دلیل مرتب ده په حدیث نه دا استدلال بالخبر ده استدلال بالخبر دې پر اصل خبر ده او استدلال شرط ده او اصل حدیث ده په حدیث په دلیل قائم ہے نو استدلال بالخبر دا چې دې سره کوم علم ثابت ده دا په حدیث ثابت ځکه قاعده دا ده چې استدلال بالخبر کې خبر اصل ده ان نسبت د علم اصل ته کېږي فرع ته نه کېږي نو دا په حدیث باندې علم ثابت ده نو خبر رسول مفید دی یقین لکه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر دا اصل د مضمون ده مضمون دا ده چې په وخت دعوی دی مدعی مدعی کې با گواهان مدعی وای په خپل مدعا او کدا نه بیا به یمین په منکر چې مدعی ده دا مسله اگر که موږ په دغه دلیل ثابت وي چې دا فلانکا سړی په وخت دغه دعوی مخصوصي کې مدعی ده ادا مقابله په دغه دعوی کې مدعی ده اچوک چې مدعی یا به گواهان ثابتوي اچوک چې منکر یا به قسم کوي ځکه چې حدیث موایي چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر نو اصل دې ټول کلام دا حدیث ده چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر په وخت دغه جزئیه کې چې توای په دې مسله کې دای مدعی ده دا به گواهان ثابتوي ادا بل مدعی ده د باندې قسم ده ځکه چې حدیث کې راځي چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکر دا به د دلیل ماخذ ګرځي او اصل به ورته ګرځي یا به کبرا پر دلیل پیش ہے اصل په انتاج کې کبرا ده ا کبرا په دو حدیث موقوفه ده چې موږ وایي چې هذه مدعی وهذه مدعی دا صغرا څوک چې مدعی یا به ګواهان پیشي څوک چې مدعی به قسم کوي ولې د کبرا دلیل څه ده ځکه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر نو دا د دلیل کبرا حد دلیل څه ده حدیث اصل په انتاج کې کبرا ده نو اصل حدیث نو مسله چې ثابته سره دا په دلیل نه سره ثابته دا په حدیث سره ثابته او اعتراض ده چې بیا دا خو داسې الخبر المقرون بالقرائن یو خبره واحد ده چار خبره واحد دي چې چای او چې کرینه ور سره دا مفید دی لمه یقین بیا خو خبره واحد چې جان ته سبب دی علم څه بیا خدا اسباب دی علم درې نسله بلکې دا خو څلور وګرځي جواب دا ده چې خبره مقرون بالقرائن چې کرینه ور سره علامه ای خبره وای دا نه مفید دی یقین دا نه من یا وای چې دا کله مفید دی یقین ګرځي خو کله ځوان ګرځي یا دا مفید دی یقین نه هغه نه علاوه وای چې کرینه امر خارجي ده خبره واحد نه کرینه امر خارجي ده امور اسباب چې د علم بیانو په اعتبار امر خارج سره نه بیانو موږ چې خبر رسول ته وایي چې دا سبب د علم ده بنفس کونی خبره خبره وایي چې سبب د علم کې په اعتبار د کرینه امور خارجونه ده
امر خارج دلته په سببیت کې نه ده داخل. خبر الرسول ته سبب دی علم ده به اعتبار نفس کونی خبره. لہذا خبر واحد چې مقرون بالقرائن اپ خبر رسول باندې نقض نه واردېږي. کته وای خبر رسول خو په دلیل له وجه سبب دی علم ګرځي نو دلیل امر خارج ده. نو خبر واحد چې مقرون بالقرائن عام امر خارج له وجه سبب دی علم ګرځي. تام امر خارج له وجه سبب دی علم ګرځي. ځکه حدیث دلیل له وجه سبب دی علم ګرځي. دلیل امر خارج ده. یا خدا سبب دی علم نه ده پکار. خبر رسول یا کده ته سبب وای د خبر واحد ته سبب وای. جواب دادا چې نه دلیل کې معیتی مدعا سره اکرینه کې خروجی دلیل معانی مدعا سره معی د شی په حکم د شی کې ده اکرینه امر خارجي. نو موږ دلته اسباب بیانو هغه اسباب بیانو چې په اعتبار د امر خارج سره اسباب نه. لہذا خبر رسول سبب څه ځکه دا امر خارج له وجه سبب دی علم نه ده دلیل له وجه ده. الدلیل هم عنا مدعا ده په خلاف ته کرینه کرینه امور خارجونه انتظار لکه اوس ویلو معترض کله دا خبر رسول چې مفید دی علم یقین ده دا دی استدلال له وجه ده. استدلال بالحدیث حدیث ته راځي دا خلاص ده. ولیکن علماء چې تقسیم دی علم کوي بدیهی نظری ته نو هغه فرق دا وایي چې علم نظری هغه ده چې په دلیل ثابت دی. کدا علم تصدیق یا په تعریف ثابت دی کدا علم تصور ابدی هغه ده چې نه دلیل ته حاجت دي ان تعریف ته حاجت دي. ته خو استدلال وایي دا خو واسطه سره بین البدیع و نظر دا خو نه بدیع سره نظری ځکه نظری په دلیل ثابت یا په تعریف ابدی به د دوړ ته محتاج دي. استدلال دا خو بل مسله ده دا خو واسطه بین البدیع و نظری او طالبات ځکه بدیع نظری باندې خو واسطه نشته. نو دا وایي چې نه استدلال نه مراد دلته نظر فی دلیل ده کړ. استدلال څخه خارج نه ده دلیل. استدلال معنی نظر فی دلیل. نظر فی دلیل څه معنی یعنی دلیل شرایط او اعتبار کول. شرایط دا دي چې ترتیب به ورکړي مقدمات ته وسط په مقرره یې صغرا کبرا خپل شرایط په وای چې ثانی کې دا و وای ثالث وال به وای اول وال به وای ای نظر فی دلیل ته دې اشاره وکړه. مراد استدلال نه نظر کول دی په دلیل کې. نظر څه معنی یعنی شرایط او خیال ساتل دی په دلیل. نو شرایط او خیال په دلیل کې ساتل دا دلیل ده کنه. اوس دلیل تعریفات ته تکي چې دلیل پر مختلف تعریفونه شوي دي. یو هغه تعریف ته چې متکلمین کوي اهل سنت والجماعت کوي. یو هغه تعریف ته چې منطقيان کوي. اهل سنت والجماعت دا تعریف کوي دلیل چې هو الذي يمكن التوسل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرين. دلیل هغه دا يمكن فيه التوسل. توسل نه مراد ده توسل ته نتیجې ته چې تا علم په نتیجې راځي دا د دلیل په واسطه راځي. دلیل واسطه فی العلم. نو دلیل له وجه نه توسل راځي علم ته په نتیجې. نو دا واسطه فی العلم څه او دا توسل علم ته په نتیجې چې تو ورسې علم ته په نتیجې دا امکان مرتبه کې معتبر ده. فعلیت مرتبه کې نه ده معتبر. دلیل به دې ته موږ نه وایو خاصتا چې بالفعل ته نتیجې ورسره حاصلې خو چې د ذات کې صلاحیت دې خبرې وي چې کته چېرته ترتیب ورکې بیا به ته علم ته په نتیجې ورسې دا ته موږ دلیل وایو. بیا که بالفعل که نه بالقوی ولې کفیلیت کې توسل معتبر کې چې دلیل به خاصتا هغه ته وایي
چې بالفعل ته نتیجې ته پکې رسي بیا خو ډېر دلایل نسل و طالبات بیا خو کائنات نسل دلیل په وجود دی واجب تعالی ځکه چې بالفعل نظر مون نه قائمو چې بالفعل نظر مون نه قائمو په دې وخت کې کائنات نه دلیل په وجود دی واجب تعالی سبحانه او وجود دی واجب تعالی سبحانه وبني دلیل لمی په کائناتو ځکه بالفعل نظر مون نه کړی بالفعل ترتیب مون نه کړی لہذا ویل چې امکان التوسل معتبر څه چې امکان دي توسلی نتیجې ته چې سره علم به نتیجه حاصل دون کان بالفعل او بالقوه کتیلیت وی بالفعل د کې شرایط ته معتبر کې ورسې علم ته په نتیجه اکه ذات کې صلاحیت دې خبري وی هم چې ته دې کې ترتیب ورکې به ته نتیجه علم ته پر رسیدای شي بیا دا دلیل ده ځکه يمكن التوسل ویل کم امکان ده امکان خاص ته که امکان عام ده چې ته نتیجې ته علم ته پر رسې دا په امکان خاص سره ده که په امکان عام سره ده موږ وایو چې اصل کې اشاعره تعریف ته ده دا د اشاعره په مذهب منطبق تعریف ده اشاعره مذهب دا ده چې علم په نتیجې بعد القياس ده یعنی قیاس سره د علم علی نتیجې علاقه د بعدیت ده قیاس په جوړ کې به علم به نتیجه راځي نو علم به نتیجه بعد القياس خدا قیاس نه د مؤثر بلکې قیاس سبب دا چې مرتبونه لري د علم علی نتیجه ادا سببیت دی قیاس اثر تب دی نتیجه بعادتی سبحانه وتعالى دا دی سبحانه وتعالى عادات پاکونه نو علی سنت والجماعت اشاعره مسلک دا چې علم بالنتیجه قیاس سره علاقه دی بعدیت لري یعنی قیاس نه بعدی خدا دی سبحانه وتعالى عادت په بنیاد باندې بد علم بالنتیجه راځي ادي سبحانه وتعالى عادت پاک دا ترتب دی مسببات په اسباب ده چې اسباب پکې مؤثر نه البته مسبب پر بعدیت ان سبب وی خدا مسبب ترتب په سبب علی سبیل البعدیت دا د خدای سبحانه و عادات کریمونه سبب نه مؤثر وس چې ترتب د مسبب په سبب ده علم به نتیجه پر قیاس سبب ده نو په دغه نظر سره امکان خاص ځکه مسببات په اسباب ترتب واجب نه يمكن والله يمكن کدای شي نسی کېدای دا نه چې ته سبب استعمال خامخا د مسبب يمكن والله يمكن کدای شي سبب نه بعد مسبب راشي کدای شي نسی راشي او بنظر الى عادتي سبحانه وتعالى چې واخلي چې عادت پاک ته واجب تعالی په دې راځي دا په دې جاری ده چې مسبب بعد سبب مرتب وای په یوه نظر سره امکان عام ده ځکه چې صحیح دلیل ته جوړ کې بیا خدای پاک عادت ده چې خامخا علم درکړي نو په نظر سره عادت ته واجب تعالی ته امکان عام په نظر سره دې ته چې دا علم په نتیجه دا مسبب مرتب ده په سبب چې قیاس ده نو په نظر سره ترتب المسبب علی سبب ته امکان خاص ده ځکه دا ضروري نه چې سبب یې د مسبب خامخا يمكن ان يوجد والله يوجد نو دلیل هو الذي اغد يمكن التوسل چې ممکن په امکان خاص سره یا عام سره توسل رسیدل چاته رسیدل ممکن په امکان خاص یا عام سره الى العلم بمطلوب خبرين تصدیق ته په نتیجه خو شرط دا ده چې به صحیح نظر کې صرف دلیل مقدمات سبب نه دي چې صحیح نظر په دلیل کې وکي دا سبب به صحیح نظر کې په سبب د صحیح نظر کول سره سی په دې دلیل کې صحیح نظر چې دا اعتبار او شرایط
وایي اقامتها چې روې دره چېرته وایي چې حقوق یې پوره کړي یعنی شرایط پکې راولي بصحیح نظر فی په سبب د صحیح نظر کولو سره په دلیل کې صحیح نظر په دلیل کې عام ده که په عین دلیل کې صحیح نظری بنا په دې چې عین دلیل داسې مقام کې پروت وي چې دغه تعدد وي دا صحیح نظر قبلې دغه صحیح نظر اعتبار شرایط ته وایي نه اعتبار شرایط تعدد غواړي چې صغرا جوړه کې کبرا جوړه کې وسط مقرر جوړ کې صحیح نظر فيه په عین دلیل کې صحیح نظر کوو کې بنا په دې چې عین دلیل په داسې مقام کې چې دا صحیح نظر قبلې ذکر صحیح نظر شرایط او اعتبار دا مقدمات ته خاص ترتیب ورکول دي تعدد غواړي نو په دلیل کې تعدد وي بنا په دې چې مقدمات غیر مرتبي چې مقدمات غیر مرتبي نو دا دلیل دا تعدد ستپکې نو صحیح نظر دا قبلې چې ته ترتیبونه ورکې شرطونه ورکې اکنه صحیح نظر دکې نه وکې ځکه دکې دا صلاحیت نه چې صحیح نظر پکې وکې خو صحیح نظر د په احوالو کې وکې لکه مفرد خپل صحیح نظر پر جای نه جوړي ځکه صحیح نظر خدا ده چې څه شرایط معتبر کړي یعنی مقدمات ته ترتیب ورکړي نو مفرد کې چیرته اوس مقدمات دي ډېر شیان چیرته دي پکې چې ته د مقدمات ته ترتیبونه ورکړي خو صحیح نظر بیا په احوالو کې وکړي یعنی مفرد احوال برولته کل عالم لك عالم خو خپل صحیح نظر نه قبلې خو د احوال لري عالم امکان حال ده تغییر حال ده حدوث حال ده نو مفرد سره د بعض احوالونه مقدمه د مطلوب کې سره د بعض احوال نورونه مقدمه اخرى د مطلوب کې ادا سی وای چې العالم متغیر وكل متغیر حادث اوس نتیجه راځي فالعالم حادث نو صحیح نظر نه مراد اعتبار د شرایطو ده فيه که په عین دلیل کې اعتبار د شرایطو کې بنا په دې چې عین دلیل محلي د صحیح نظر بنا په دې چې دا مقدمات غیر مرتبه وي بیا تعددي پکې بیا صحیح نظر قبلې چې ته ترتیبونه مرتبونه ورکې اکه صحیح نظر په احوالو کې وي په دا خپل صحیح نظر نه قبلې دا شرطونه نه قبلې ځکه دا مفرد کې تعدد نه چې چا کې تعدد نه هغه به څنګه صحیح نظر کې په بیا به صحیح نظر کې په احوالو دی مفرد کې لکه علم احوال بګوري بین التغییر والحدوث والامکان یا با بعض احوال سره دی و مقدمه د مطلوب کې د مطلوب نه مراد نتیجه ده په اعتبار د نور احوال سره په بل مقدمه د مطلوب کې بیا به نتیجه تر رسېږي کې ځکه ویل ولذي دلیل هغه يمكن چې ممکن په امکان خاص هم دواړو سره ده التوسل رسیدل مراد امکان د توسل فعلیت نه معتبر په دلایلو کې خدا په شرط سره ده به صحیح نظر فيه چې ته صحیح نظر وکې اعتبار د شرایطو کې چې په عین دلیل کې کوم مقدمات غیر مرتبه ده به په مقدماتو کې ترتیب کړي یا په احوالو کې وکې کوم مفردي الى العلم بمطلوب خبرين تصدیق ته په نتیجه علم نه مراد علم تصدیقی ده علم مطلق نه چې تصور تصدیق دواړه ته ورته و الا تعریف په دلیل کې داخل دي ځکه تعریف سره هم تصور خراجي کنه دي مطلوب حالانکه تعریف خو دلیل نه ده یا دا علم کې تخصیص په تصدیق وایي ا مطلوب نه مراد مطلوب خبری ده مطلوب داوا ده خبري ذکر ورته چې دا داوا جمله خبريه وي نه چې انشائي ځکه انشاء احداثي ا د نور مقدمات فرع نه ادا نتیجه خو د نور مقدمات فرع نه راغلي نو انشاء چون کې احداثي کړي وكل احداث ناشئ ابتداء هر احداث نوای پیدا کړي ا د نور مقدمات فرع نه النتیجه خو صغرا کبرا نه پیدا کړي ځکه ویل به مطلوبین خبرین دا مطلوب به داسې دا وایي خبري چې جمله خبريه وي نور نه بر پیدای دا څنګه چې انشاء ځکه انسان نور نه پیدا کړي انشاء خپل معنا احداث ده اي لها وجود ناشئ ابتداء دا چې وجودي چې ابتداء پیدا کړي نه چې د نور مقدماتو فرع دا وکړه تعریف وکیل قول مؤلف من قضاء